أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم سورة البقرة رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8-9 د سورة البقرة په دې اولنی 5 آیتونو کې د خالص مؤمنانو ذکر وشو چې هغوی د زړه ایمان راوړیو او په ژبه هم کلمه ویله. بیا ورپسې په 2 آیاتونو کې د خالص کافرانو ذکر وشو چې هغوی په زړه کې هم کفر ساتو او په ژبه باندې هم د کفر اعلان کولو. اوس ورپسې په دې 14 آیاتونو کې د منافقانو تذکره او ذکر کیږي تفصیل سره. په مدینه منوره کې 2 غټې قبیلې آبادې وي. یو ته به وي قبیله اوس او یو ته وي قبیله خزرج. دا د مدینه خپل خلکو او 3 قبیلې په مدینه کې او د مدینه خوشه علاقه کې تر د خیبره پورې دا د یهودیانو غټې قبیلې آبادې وي. یو ته وی قبیله بنو قریظه، یو ته وی قبیله بنو نذیر او یو ته وی قبیله بنو قینقاع. دا 3 غټې قبیلې د یهودیانو آباد وي او دا 2 قبیلې د مدینه خپل خلکو. په دې قبیله خزرج کې یو سړی و عبد الله ابن ابی ابن سلول. د مدینه د 2 قبیلو او د نورو قبایلو په خپل منځ کې دا مشوره وکړله او میټینګونه جرګې مرکې شروع وي په دې خبره باندې چې د ټولې مدینه سرداری او مشري به عبد الله ابن ابی ابن سلول ته ورکړی شي. په دې باندې جرګې مرکې شروع وي او دې دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینه ته هجرت وکړو. چې څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه ته راغی د مدینه ټوله فضا یکدم بدله شوه. د قبیله اوس او د قبیله خزرج اکثر خلک داسې وو چې هغوی په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو او د حضور پاک بیعت یو کو او صحابه جوړ شو. د قبیله خزرج د عبد الله ابن ابی ابن سلول د مشره هغه خبره په ځای پاتې شوه ځکه چې نوې نوې خبرې مخې ته راغللې او نوې نوې خبرې شروع شوې. خلک اسلام طرف ته متوجه شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او په دې کې وخت تېرېدو او د ده دا مشري زنګېده را زنګېده. ورېږه نن جرګه کوو سبا کوو، نن به میټینګ کېږي سبا کېږي. دې کې 1 کال تیر شو. 1 کال پس د بدر په میدان کې 314 مسلمانان صحابه او 1000 کافران د دوی جنگ وشو د مسلمانانو او د کافرانو. الله تعالی مسلمانانو ته بری ورکړلو او یا غټ سرداران مرداران شول د کافرانو او یا غټ سرداران قید شو گرفتار شو مسلمانانو ونیول او مدینې ته راوستل او نور او تختیدل. کافرانو ته الله شکست ورکو، مسلمانانو ته فتح ملو شو. دا د اسلام اولنې غزا و اولنې جنگو او دی جنگ په ټول عربستان باندې یو داسې اثر خور کو چې ټولو کفارو په زړه کې یو عجیبه روب دبدبه خوف یره او رپرپې پرې راغیسې چې دا مسلمانان دی باندې خو 14 کاله مونږ په مکه کې لوبې وکړې او چې لاړل دومره خطرناک شکست دی کافرانو له ورکړو دیو له ورکړو د مکې خلکو له. ټول عربستان کې او ټول دنیا کې د دې جنگ چرچې وي
خبرې خورې دي چې داسې 314 مسلمانانو چې تورې ورسره نه وي یا سونه ورسره نو د جنگ سامان ورسره برابر نو او 1000 داسې کافرانو له شکست ورکړو چې هغوی باقاعده په ډمامو راغلي د جنگ میدان ته او دا مسلمانان خو د 14 کالو پړسېدلي ناستو صاحبه 14 کاله په مکه کې ظلمونه برداشت کول او الله تعالی د جهاد اعلان نه را لېږو چې مکې تر مدینې ته څنګه راغلل الله وی د بدر میدان تیار دی ورځه د 14 کالو پړسېدلي مسلمانانو داسې بڼې اخلاص کړي د کافرانو یو سړی چې ظلم برداشت کوي یو صبر اخلاص شي کنه هغه چې بیا په ظالم گزار کوي هغه گزار بل شانتی وي د ظالم بیا ځای نه وي معلوم د تیغ تلار نه وي معلوم دوی سره دقه چل شوی په بدر کې چې کله مسلمانانو ته فتح ملو شوله او د مسلمانانو د صحابه او د حضور پاک یو نوم یو روب او اثر نورم خور شو نو د عبد الله ابن ابی ابن سلول پزړه کې دا خبر راغله لزان سره دا سوچ کو چې دا خو پرونی د مکې نه راغلی سړی دی او د کلی خلکو راويستي دي د کلی نه او په دې یو کال کې دنه غونډې مدینې نه خپې راته وکړي او سبا خو به دی بس مشري به ټوله دته میلو شي نو او زما هغه مشري او سرداري خو لکه چې په ځای پاتې شوه او د مسلمانانو اثر زیاتېدو نو د خپل کفر ښکاره کولی نه شو د زړه حسد بغض او کینې د مسلمانانو د صحابه او د حضور پاک سره شروع کړله نو د یو طریقه اختیار کړله په ظاهره باندې د حضور پاک مجلس ته راغی او حضور پاک ته وی زه کلمه ویمه او ما ته کلمه ووایه زه مسلمانېږم نو په ژبه باندې کلمه وویله او په زړه کې کفر ساتلو د هغه یهودیانو او د عیسیانو سره ملګرتیا ساتله یعنی منافقت یې شروع کړلو دا منافق لفظ راوتی د منافقت نه دی منافقت او نفاق د دې مختلف تعریفونه مفسرینو حضراتو کړی دي تفسیر خازن والا فرمایي وی منافقت دادی ان یعترف بلسانه بالایمان چې یو سړی په ژبه باندې د ایمان اقرار وکړي او داسې وایي چې زه مسلمان یم کلمه ووایي وینکر بقلبه او په زړه باندې د دې ایمان نه انکار کوي په زړه کې ایمان نه راوړي ويصبح على حال ويمسي على غيره سار په یو حال باندې ماخام په بل حال باندې دا منافقت دی او تفسیر ابن کثیر والا فرمائی وی منافقت دی ته ویل کیږي اظهار الخير و اصرار الشر خیر په جبه ښکارا کول او په زړه کې شر ساتل دا منافقت منافق سړی په دوه قسمه دی یاد ساته یو ته ویل کیږي اعتقادي منافق دا عقیدی منافق او دا هغه منافق دی چې په زړه کې دنه کفر ساتي د زړه نه کافری او په جبه باندې ایمان کوي د ایمان چغې وخی دا اعتقادي منافق دی او دا کافر دی مسلمان نه دی او د دیو خلکو عذاب ډیر سخت دی دا غنور کافرانو نه هم سخت دی لکه قرآن کې الله جل شانه ارشاد فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان به د جهنم په غلان دی کنده کې پراتی پښتانه وته اتشین دودخ وای اتشین دودخ دا د جهنم اغلان دی کنده ده دی کې به منافقان خلق پراتی وي د دوی عذاب زیبه دقه وي او دویم منافق تی هغه ته ویل کېږي عملی منافق چې یو بنده په ژبه هم کلمه وایي په زړه کې هم کلمه ایمان ساتي مسلمان دی خو بعضې اداګانې حرکتونه بعضې عملونه یې داسې دي لکه د منافقانو خاص نخی نخانی دي چې هغه په قرآن کې هم ذکر شوي دي او په احادیث مبارکو کې هم ذکر شوي دي اوس که یو سړی مسلمان دی او عملی توګه باندې بعضې کارونه د منافقانو په شانتي کوي نو دا سړی کافر نه دی خو عملی منافق دی دا عمل یې د منافقانو دی نو د عمل هم ګناه کبیره ده عظیم او لوی جرم دی لوی ګناه ده نو ځان به
د اعتقادي منافقت نم ساتي او د عملی منافقت نه بمزان ساتي. مسلمانان ډیر په دې عملی منافقت کې اخته دي سیبا او د ځان نه خبر نه دي. دا به ان شاء الله تفصیل سره بیا راشي. نو عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقت لاره اختیار کړله، په جبه وی زما د الله په ذات باندې ایمان دی او د قیامت پر ورځ باندې ایمان دی، خو د زړه نه ایمان نه راوړو. بیا د سره بعضې نور خلک مرګري شو، بیا ورسره بعضې یهودیان او عیسیان مرګري شو او دوی ځان له یو ګروپ جوړ کو، باقاعده یو منظم شکل کې. صحابه کرام او مسلمانانو سره په مجلسونو کې ناستو، د هغوی د راز او د نیاز خبرې به وړي او کافرانو ته به وي چې هلته خو دا مشوره شو، دلته دا میټینګ شو، سبا به په هغه ځای ورځي، بل ورځ به په هغه ځای ورځي. نو دوی مسلمانانو ته سخت سخت تکلیفونه او ضررونه رسول خو پټ پټ ښکاره ښکاره نه، پټ پټ په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر تکلیفونه او صحابه ته رسول دي او صحابه دوی نه پیژندل، ځکه چې په ظاهر کلمه ویلا په یو صف کې به منظم کو د صحابه کرامو سره او د جهادونو د غزا په موقع باندې به بیا پټېدل، انې باندې به کولی. او دا منافقان الله جل شانه د وحی په ذریعه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خودل او ښکارا کولی، داسې صحابه کرامو نه پیژندل. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا بعضو صحابه ته خودلی دي دا پلان کې منافق دی، پلان کې پلان کې پلان کې باقاعده نمونه ورته خودلی، لکه حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام رازدار صحابي دي، ویده ته حضور پاک ډیر منافقان خودلی و، یو لیست یې ولا باقاعده ورکړي. او داسې هم شوي دي چې په یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې بعضې خلک پاسولی دي او ورته به وی قم انت منافق فخرج من المسجد، پاسه ته منافقي اوزه د دې جومات نه، د الله حکم به ورته راغی چې زما محبوبه ده وباسه د دې مجلس نه لرې که. نو بعضې خلک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله د جومات نه ویستي دي او هغه منافقانو چې د هغوی منافقت هغه اعلی درجې ته رسېدلي اوسئ. نو دې دوه آیاتونو کې د منافقانو دغه حالت او دغه وینا ذکر کیږي چې دوی وایي چې مونږ ایمان راوړی دي، حالانکې دوی ایمان راوړونکي نه دي. ومن الناس او بعض د خلکونه من هغه څوک دي یقولو چې وایي څه وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دي بالله د الله په ذات باندې، وبالیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې. د الله په ذات هم ایمان راوړی دي، دې سره رسالت به د دې په ضمن کې راغی چې په الله هم ایمان راوړو، د الله په پیغمبر هم ایمان دی، بالیوم الاخر او په آخرت هم ایمان دی، یعنی د آخرت ټول هر څه مونږ منو، جنت او جهنم او پولیس رات او حساب کتاب، په ظاهره په ژبه باندې به دا خبره کوله. الله فرمایي وما هم بمؤمنین، او حال دا دی چې دا خلک ایمان راوړونکي نه دي، دا مؤمنان نه دي. زما محبوبه په دوی باندې مه دوکه کېږه، دوی ایمان نه راوړلو او په ظاهر د صحابه ته او مسلمانانو ته ځان مسلمان ښکاره کو، نو دوی به وی مونږ مسلمانانو ته دوکه ورکو، مؤمنانو ته دوکه ورکو، دی پیغمبر ته دوکه ورکو. مونږ خو ورته وایو چې مونږ مسلمانان یو، دوی را باندې یقین کوي په غنیمتونه چې راشي په غنیمتونو کې هم ته حصه واخلو، چې زکات تقسیموي زکاتونو کې هم ته پیسې واخلو، او نور مونږ د دوی سره نه یو، بس صرف دغه د دنیا ګټې وټې ته غلی یو چې د دنیا ګټه وټه تې وکړو. یخادعون الله، الله فرمای دوی دوکه ورکوي الله ته، والذین او هغه خلکو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی. یو سوال لا پیدا کېږي چې استاد جي دوکه خو هغه چاته ورکولی کېږي چې یو څوک د یو څه نه خبر نه وي، او الله خو داسې ذات دی چې د دوی د یو حرکت نه خبر ذاتو، نو دوی بیا الله ته څنګه دوکه ورکوي؟ او سوال دی چې آیا ولی الله ته هم څوک دوکه ورکولی شي؟ الله ته څوک څنګه دوکه ورکوي؟ او الله وایي یخادعون الله، دوی الله ته دوکه ورکوي. نو د دې خبرې ډېر جوابونه علماو ذکر کړي دي. یو جواب یې دا دی چې دلته لفظ د رسول محذوف دی، اصل کې داسې دی یخادعون رسول الله، دوی دوکه ورکوي د الله پیغمبر ته،
والذین آمنوا هغه خلکو ته چې چا ایمان راوړی دي. نو گویا چې په دې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعظیم، عظمت او لوی شان طرف ته اشاره ده. دوی د الله پیغمبر ته دوکه ورکوي او د الله پیغمبر ته دوکه ورکول داسې دي لکه الله ته دوکه ورکول. نو دا رسول لفظ تلر کو یخادعون الله، دوی الله ته دوکه ورکوي. یو جواب دا دی. دویم جواب علماء دا ذکر کړی دي مفسرین او حضراتو، یخادعون الله فی ظنهم، دوی دوکه ورکوي الله ته په خپل ګمان کې. د دوی دا خیال چې ګنې بس مونږ الله ته دوکه ورکړه، حالن کې الله ته څوک دوکه نشي ورکولی. والذین آمنوا هغه خلکو ته چې مؤمنان دي. د دې مثال داسې دی، وي یو سړی داسې، دا قصه مشهوره ده، مخکې زمانه کې یو سړی او هغه کرونده کوله سیبه، نو چې په مال یې کال پوره شو نو زکات یې ورکولو. نو منګي یې راواغېشتو، په منګي کې یې د زکات هغه پیسې کېښودلې، هغه ډېرې زیاتې وي. د وی چې هله دا دونه پیسې به زه زکات ورکوم، هغې بیا ډکېدې نه. نو هغه پیسې یې په منګي کې لاندې کېښودې او د پاسه یې منګي د غنمو نه ډک کو او منګي یې په ترخ کې ونیو او جومات ته راغی، استاد جي مولا صاحب دا زکات مې راوړی دی په دې منګي کې، دا قبول کا. استاد جي ورته وی دغلته کېده زنو منګي کې بس لږ شانتې غنم راتلل. نو منګي یې کېښود او روان شو، چې یو دوه قدم یې واخېستل بیا را واپس شو. نو د استاد جي ته وایي چې استاد جي دا خو لږ شانتې غنم دي، ستا د جرندې خدا یو خلم نه کېږي، خوښه دې نه ده بس دې منګي کې دا زکات چې دا کم ما راوړی دی دا به دنه په 100 روپۍ والم، 100 روپۍ به درکم. 100 روپۍ هغه وخت کې ډېر شی وي، منګي کې به ټول د 10 روپو غنم راتل. استاد جي وی چې دې نه به بله ښه خبره کوي، د 10 روپو غنم دی او په 100 روپۍ رانه اخلي. نو هغه ورته وایي زه بس واله نو اوس په دا ځله اجرندي ته موړم. 100 روپۍ استاد جي له ورکړې او ده د منګي واپس واخېستو کور ته. وی چې کور ته راغې نو ښځې ته یې وی چې وه ښځې ملو مې م دوکه کو، خدای مې م دوکه کو، ملا مې م دوکه کو، خدای مې م دوکه کو. دی په دې خپل خیال کې داسې و چې ګنې ما مولا له هم دوکه ورکړه، والله له نه مولا له دوکه ورکړې ده، نه ځان له یې دوکه ورکړې ده. نو د منافقانو دا خبرې چې مونږ الله ته دوکه ورکو، دا الله ته دوکه ورکول نو، دا خپل ځان ته دوکه ورکولو، خپل ځان په عذاب کې مبتلا کولو، خپل ځان د الله په قهر اخته کولو. او د دې مثال داسې دی چې یو سړی وي او ډېر زیات بیمار وي، سینه یې هم خرابه وي او ټوخیږي او وجود یې هم خوږېږي، بریښونه هم وي، خو ډاکټر له نه ځي، د ډاکټر نه یریږي یا ډاکټر سره یې نه لګي. د کور خلک یې په زوره ونیسي او په انه بانه باندې ډاکټر له بوځي. ډاکټر ته یې څنګه مخې ته کښېني، ډاکټر صاحب ورله چیکپ کوي، په دې سینه ورله لاس کېږدي او هغه شیان پې کېږدي را کېږدي او بس دی یکدم بس سم ټیک ټاک شي او ایغ نیغ شي. ډاکټر صاحب ورته وایي سینه دې خوږېږي؟ نه جی بالکل ټیک ټاک یم. په سر دې درد راځي؟ نه جی نه بالکل. څه بریښونه مریښونه دې شته؟ هېڅ مې هم نشته. هلکه نو ته خو لکه جوړې ما ته روغ ښکارې او که نه دا دې په زور یې هسې په دوکې راوستم، ټیک ټاک یم، هېڅ مسله مې هم نشته. او دا هغه ځای نه ډاکټر ورته وایي چې بس دا خو ډېره ښه خبره چې ټیک ټاک یې، نو بس بیا څه زه بس ورځه ته ټیک ټاک یې. د ډاکټر د اسپتال نه چې بهر راوځي خپلوانو ته وایي هم کتل څنګه مې دله ډاکټر دوکه کو. تاسو وی چې دا خو ډېر هوښیار ډاکټر دی، ډېر قابل ډاکټر دی، په سیکنډونو کې مرض معلوموي، ما دله څنګه دوکه کو. نو ده دا ډاکټر دوکه کو که ځان یې دوکه کو چې کوره پور رسي او 2-3 ورځې تېرېږي قبر ته به رسېدلي صاحبه. دا دوکه د ډاکټر سره نه وه، د خپل ځان سره وه. دقسې دا منافقان وایي چې ګنې مونږ الله له دوکه ورکوو په دې خبره چې په ژبه به ایمان کوو، په زړه کې به کفر ساتو، د مسلمانانو د نقصان نه او د شر نه به هم ځان بچ کوو، د وجنې به هم نه، نقصان به هم نه راکوي او غنیمت کې به هم راته حصه میلاویږي او زکاتونو کې به هم میلاویږي. دی خوا به د دوی نه مال اخلو، اخوا به د یهودو د نصوارو د عیسیانو نه مال اخلو. دا د دوی دوکه الله ته نه وه، دا د الله پیغمبر ته نه وه، دا مسلمانانو ته نه وه، دا دوکه د دوی خپل ځان ته وه او دغه منافقت به دوی د جهنم کندې ته ورسوي. دغه مخکې هم کافرانو، دا هم کافرانو، دغه مخکې کافرانو کفر او ضرر هغه لږ و او د دې منافقانو ضرر د دغه کافرانو نه زیات دی. ولی چې د هغوی کفر خو ښکاره او مسلمانانو ته پته و چې دا هم دشمنان دي او د دوی کفر پټو
پښتو کې دې ته ویل کېږي د لستوڼي مار. دا د لستوڼي مارانو سیبه پیژندل کېدل نه. نو څنګه چې د دوی کفر خطرناک و دقسې به عذاب هم خطرناک وي. ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې وبالیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او حال دادی چې دوی ایمان راوړونکي نه دي. حال دادی چې دوی مؤمنان نه دي. یخادعون الله دوی دوکه ورکي الله ته په خپل ګمان کې. والذین او هغه خلکو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی. وما یخدعون او دوی دوکه نه ورکي هیڅ چاته هم دوکه نشي ورکولی الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته. د دوی دا دوکه دا دوی خپل ځان ته ورکي. وما یشعرون او حال دادی چې دوی شعور نه لري. دوی په دې خبره پوهیږي نه چې دا دوکه مونږ الله ته ورکو که ځان ته ورکو. زبس دونه بس دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.